کتونکو زه بیا ډي پي او صاحب ته ډي آی جي صاحب ته او آی جي پي صاحب ته وایم چې د عمرزو په چوک کې پتیتې دي او پتیتې چې کوم دی نو تنګي له ډي سي پي ورکړی دی نه مخکې فضل مولا راغلی هغه چې کوم دی نو هغه لاړه نو به دغې ته اوس ماحول پاتې کړی دی. ګرانو کتونکو سلامونه کوم، الب خان شیرپو یم. دا وخت زه اسد شمشیر صاحب سره موجود یم چېرته چې یو پر هجوم پریس کانفرنس شو. د پریس کانفرنس کم مرام چې و هغه امن امانو چې په ضلع 400 کې دی وخت کې امن امان انتقایي خراب شوي دي. اس پی ایکټینګ دی، د سړیرو سرکل ډي سي پي نشته، د تنګي سرکل ډي سي پي نشته دی، اس ایچ او راغلی نه وي چې په هوا دوا کې د هغه ټرانسفر او پوسټینګ کېږي. لا سلام هم د تاڼې نه وي کړی. نو په هغې باندې قومي وطن پارټۍ خپل موقف چې کوم دی واضحه کړ چې موږ کله هم د دغه شانتې اقداماتو ملګري نه یو. دا کوم اقدامات چې په دې ضلع کې د قام سره روان دي، دا کوم اقدامات چې د پولیسو اخلکارانو سره روان دي چې په مخ مروت باندې ټرانسفر پوسټینګ کېږي او ټرانسفر پوسټینګ کې سیاسي مداخلت ډیر زیات دی. نو اسد خان دا غوښتنه وکړه چې پوري دی تنګي سرکل له ډي سي پي ورکړی شي، پوري دی د عمرزو تاڼې له تاڼېداران ورکړی شي. په یو اس ایچ او باندې غونډه تاڼه نه چلیږي. دا یو ډېره غټه مسله ده. دلته کې خو صنوبر خان دې وخت کې ایکټینګ اس پي لګېدلی دی نو دا دې پرمننټ کړي شي او تنګي د سړیرو سرکل له د خو ډي سي پي ورکړي شي. نو دا یو ډېر لوی پریس کانفرنس و. دا یقینا د دې ځای د سیاسي خلکو په مخ باندې خو یوه لویه څپېړه ده. خو قومي وطن پارټي دی رای درست دی، دوی خپل وضاحت وکړو چې موږ د دغې پوسټینګ ټرانسفر مداخلت د دې کله خوم حصه نه یو او امنامان چې خراب شوي دي نو سیاسي خلک یې د دې ګرم وګڼل چې د دوی دا مداخلت نه وي نو دا به نه و. ورسره تېره ورځ چې په تنګي کې کوم مظاهره شوې وه په هغې باندې چې کوم دی نو هغه خپل موقف ورکړ چې خبرې کوه، خپل سیاست کوه، خو زمونږ مشرانو پسې خبرې اترې مه کوه. نو مختصر شانتې به چونکې ما ستاسو خبره په کوزه کې سمندر بنده کړه، ډېرې خبرې ما وکړلې، نور به مزید تاسو وایي. نو لکه دا چونکې موږ پریس کانفرنس وکړو دې کې ډېرې خبرې چې موږ وکړې په امن او امان باره کې چې یاره مطلب حالات نه سبا ډېر زیات خراب شوي دي. نو موږ عوامو ته دا وایو چې تاسو مایوسه کېږئ مه. په ملک باندې سخت وخت راځي، حالات ډېر خراب دي، بېروزګارۍ، تعلیمي نظام ډېر زیات ایشوز دي او بیا ورسره چې بیا د چوری ډکیتی او دا سنیچنګ او دا کم چې دغه دی نو خلک ډېر کاروباري خلک دي او کو عام خلک ډېر پریشانه دي. څنګه چې موږ وایو چې یاره موږ په وخت کور ته ځان رسوو ځکه چې موږ څوک لوټ نه کړي. له 100 روپۍ موږ سره خپل بچو راپارې موږ ګټلي دي، عام موږ نه څوک وانلي او دا شانې شوي هم دي چې دلته په رڼا ورځ باندې حالانکې داسې وخت راغلی چې د وکیلانو د کور نه چیرې غلاګانې شوي دي. دا به چا سوچ هم نه کړی، دا دلته شوي دي مخامخ تاسو وګورئ. نو په دغې حوالې سره وکیلان ملګري هم زموږ روتي موږ سره رابطې کړې وې، هغوی هم زموږ چې دی انتظامي له چې ډیډلاین ورکړی چې آیا هغه خلک دې ونیولی شي. نو موږ چونکې سیاسي خلک او ورکر موږ رابطه کې وه. زه به خپل ځان ویلی شم چې زه د عوامو مفاد دپاره هر سیاسي پارټۍ ملګری یم. زه هر سړي سره هر سیاسي پارټۍ ملګري سره څنګ په څنګ ودرېږم، کو هغه د ان پي سره تعلق ساتي، کو هغه د نون سره ساتي، کو پیپل پارټۍ سره، کو جمعیت سره، یا زه ورسره ودرېږم ولې چې زما د پښتون عوامو جنګ دی، د دوی باندې تکلیف دی. دوی سره زموږ مشران زموږ قومي وطن پارټۍ غونډه ولاړه ده او موږ د خپل انتظامیه مطالبه کوو چې څنګه چې الب خان به وي او دا موږ ته ملګرو ویلي دي چې یاره موږ له ډي سي پي موږ لپاره پرمنټ انتظامیه کو اس پی وي نو موږ له پرمنټ راکړي چې موږ زموږ ستاسو په دې تاڼو باندې لوډ نه راځي. موږ چې رانیسو موږ به څوک رانیسو، موږ مخامخا بیا خپل اس ایچ او به رانیسو، هغه نه به تپوس کوو. نو دا کسان چې دا کم سیټونه چې خالي دا دې پوره کړي شي چې موږ د عوامو لپاره کار وکړو. موږ د انتظامیې سره موږ درته ووایو چې موږ د غلط سړي ملګري نه وو، غلط سړی به ته موږ ښایو چې راشئ او باقي کاروی ستاسو کار دی. نو انشاءالله زه د خپل انتظامیې نه امیده نه یم، ما پر امید یم چې انشاءالله د عوامو لپاره موږ آواز اوچتو. عوام دې زغم نه کوي، موږ به دوی لپاره آواز اوچتو که دوی سره خبرې کوو موږ ورسره وو. خپلو مشرانو سره به دا خبرې ږدئ چې د ډي سي پي نشته، ای سي پي نشته، 2 سرکل دې وخت کې خالي پراته دي، اس ایچ او لا راغلي نه وي چې هغه بیا ټرانسفر شوي وي، هغه له موقع نه ورکوي. الب خان وایي د دې نه علاوه هم چې موږ وختي دا خبره ذکر وکړی شو، موږ یو ځای ته روان وو بلکې سکندر خان هم وو، موږ سره میلو شو. نو هغې کې همدغه ډي سي پي دا خبره چې دا
ډسکس شوه نو انشاءالله موږ دغې لپاره چې د خپل چې کوم های اتارټي ده نو انشاءالله هغوی نه موږ دا ډیمانډ کوو دا ته موږ ږدو دا زموږ حق دی او موږ غواړو دا څه ریکویسټ نه دی دا څه مطلب دغه نه دی دا هم د عوامو حق دی دوی لپاره به انتظامیه راځي نو انشاءالله ډېر ژر به که خیر دا اواز موږ اوچتو او دلته به کو ایستا ایسپي او کو ساړه ایسپي نو انشاءالله د عوامو لپاره راځي د عوامو لپاره کار کوي ډېره زیاته مننه ګرانو کتونکو زه بیا ډي پي او صاحب ته ډي آی جي صاحب ته او آی جي پي صاحب ته وایم چې د عمرزو په چوک کې پتیتې دي او پتیتې چې کوم دی نو تنګي له ډي سي پي ورکوي دې نه مخکې فضل مولا راغلی هغه چې کوم دی نو هغه لاړه نو به دغې ته اوس ماحول پاتې کړی دی دې بیرې به پتیتې چې کوم دی په کرسۍ باندې کینو و افریدي صاحب راشي او یقینا قومي وطن پارټۍ ته دا کریډټ دی زه بیا وایم چې دی رایې درست دی دا نورو سیاسي ډلو له پکار وه نورو سیاسي ډلو د 400 پامنامان باندې په دې مداخلت باندې په دې ټرانسفر پوسټینګ باندې یوه میاشت شوه په تنګي کې ډي سي پي نشته په دې چې دا خاموشي اختیار کړې ده دا زموږ ذلې سره زموږ تحصیل سره ډېر زیاتې دي نو زه دا حقیقت کې چې کوم دی نو دا اسد خان له دا کریډټ ورکوم چې نن د دوی دا پریس کانفرنس زموږ د تحصیل تنګي دپاره دا یو ډېر مهم پریس کانفرنس وګرځېده څه به وایي بالکل علي خان شرپو څنګه چې اسد خان خبرې وکړې تاسو په دې باندې خبرې وکړې تاسو وګورئ نو زموږ په 400 کې ما وختي دا خبره وکړه چې زموږ 400 کې وګورئ نو منشیات فروش روزي او احتجاجي مظاهره کوي او زموږ پولیس چې دي نو هغوی ورته راځي او سیکیورټي ورکوي نو پکې زه خو په دې باندې حیران یم چې دا ولې هغه خلک راځي او هغه خلک پریس کانفرنس کوي په کومو باندې چې 14 17 او 21 مقدمات دي زه په دې باندې حیران یم چې دا خلک څنګه پریس کانفرنس کوي نو زه ډي پي او صاحب نه دا مطالبه کوم چې زر تر زره زموږ تنګي ډي سي پي چې کوم دی نو هغه د زر تر زره دلته تعینات کړي شي بل ایسي چوګانو سره دا دغه نشته چې ځان له خپل تانیداران راولي نه ډي سي پیانو سره دا اختیارات شته چې ځان له خپل ایسي چوګانو لګوي د پولیس چې کوم دی زه چونکې کرایم رپورټر یم په دې باندې هر څه باندې پوهیم د پولیسو کامیابي چې دا نو دا د ولس په تعاون سره وي نمبر 1 نمبر 2 دا چې دا ټیم ورک د دوی چې دی نو دا برابر نه دی دوی ته دا یو پته ایسي چو ته نه لګي ډي سي پي ته پته نه لګي چې ما سره به نن څوک ډیوټي کوي که څوک ښه ډیوټي وکړي په 10 منټه کې هغه بدل وي نو زه ډي پي او 400 نه دا مطالبه کوم د ډي آی جي مردان نه دا مطالبه کوم او د آی جي صاحب نه دا مطالبه کوم چې زمونږ د ضلع ته خصوصي پاملرنه وکړي او مهرباني دې وکړي چې خپل اختیارات چې کوم دي نو دا په خپله استعمال کړي نور زما په اشارو باندې هغوی په خپله باندې به پیم وي او خپل اختیارات د بل نه ورکوي ګنې عمده مسلې به دوی ته پیښیږي افریدي صاحب څنګه چې تا ووې کرایم ریپورټر ما همدغه پوښتنه کوله چې تجربه هم د ایکسپیري دا یو سازش نه دی چې دې وخت کې د 400 ایسپروشو ته یو ډېر کلو مړ باندې اجازت ورکړی شوی دی تنګي شان سرکل چې ډېر حساس سرکل دی اخوا پړانغار دی مومن ضلع ده او هغې کې ډي سي پي نشته دی او بیا لکه د عمرزو تاڼه کې یو سیچو په ځان له باندې دا دومره څه وکړل او د هغې خرای تقسیم چې کوم دی هغه اسد خان ورته پیش کړ او دا ورکول هم پکار دي دا درسي نو یو سازش نه ګڼي بالکل علي خان ما وختي هم دا خبره وکړه چې لکه دا د پاکستان په تاریخ کې په لومبي ځل د 400 په تاریخ کې به زه ووایم چې لکه دومره کولو ایس فروش چې کوم دي منشیات فروش چې کوم دي نو دونه کولو ګرځي او راځي ګوره چې کوم سړی منشیات فروش چې دی ګرفتار شي نو هغه هم په هغې دی کې هغوی ته دړکه ورکړي چې ته به رانه ډیوټي نه کوې او هغه دا حقیقت دی هغه لا په حوالات کې چې هغه ایسي چو هغه ډي سي پي هغه پولیس اهلکار هغه تانیدار چې نو هغه یا لین ته وي او یا ضلع بدري نو پکار دا ده چې لکه زموږ عوام نن سبا پارس باندې پیدي الحمدلله صحافیان پارس باندې پیدي نو زه مطالبه دا کومه چې بس دا کوم لوبه چې تا شروع کړې دا ختمه کې او دا زمونږ د ضلع د عوام چې زمونږ په دې راتلونکي کې شلکو کل چې زمونږ کم دی زمونږ د بچي چې دي په دې باندې رحم وکړي او دا قسمه لوبې چې نو دا بند کړي او کوم تانیداران چې څونه ټینۍ ور دی چې هغه کم از کم هغوی دلته کې پوره کوي ډېره زیاته مننه کوم دا کومه لوبه هم چې وي شروع کړې ده دا بنده کې د دې میاشتې په تاریخ کې زه دا اهم پریس کانفرنس د 400 د خلکو دپاره ګڼم چې کوم په اسد شمشیر خانو کو کوم چې د قومي وطن پارټۍ لخوا وشو یقینا ډېر بد خال په 400 کې روان دی او 400 په هوا دوا کې روانه ده او یې مشرانو په دې باندې لږه توجه کې خلکه پیږي خبره اډ کوم دا پریس کانفرنس موږ وکړو نو د دې دا مطلب نه دی چېرې کو دا حالت ښه نه شو نو د عوام به روزي
دا انتظامیې ته موږ وایو مجبوري به بیا روزي لکه موږ دا پریس کانفرنس په دا به ډېر مخکې شي کېدای شي احتجاج هم شوی وه خو نه موږ چونکې پولیس وال سره رابطه کیو موږ لږ شانې دغه کوو چې هغوی مې چې لږ صبر تاسو وکړئ موږ لږ ټایم راکړئ نو موږ هغوی له ټایم ورکوو موږ ورسره رابطه کیو دغه نه د عوام داسې تیار ناست دي چې ته دې چوک ته وځه یو اواز وکړه ټول خلک بس راځي نو موږ بلکې خلکو لارو کې ودرولو دې پورې راته ویل چې یاره پیسې راسره یې وړو چا نه خلکو رانه واجتې لوټې کړو د بچو به موږ څه کوو ګراني ده دغه ده نو چونکې موږ هغوی ته چې تاسو لږ صبر وکړئ موږ ستاسو اواز به جوړېږو چتېږو به نو کو انتظامیه دې حوالې سره حالات نور خراب شو نو موږ سره بیا بل لارې چې موږ به احتجاج کوو دا کلیر چې موږ انتظامیې ته راغه کوو او موږ د سره ولاړو کو حالات خو چې خو ډېره خراب کو نه نو عوام به مجبوري به روزي او بیا به چې دی نو حالت نور هم خرابېږي ګرانو کتونکو موږ کله هم نه وایو چې ګراني د نغلاګانې به زیاتې کېږي دا د پولیس والا د مشرانو ولا مخه د غلو له ورکړې ده چې ورځئ په دې کورونو باندې لوټ مار کوي لوټ مار بېګا 15 لکه روپۍ او د یو هفته مخکې واده شوی دی د ناوې غار سې تاله ترغو کړي دي نو دا دې ونه وایي چې ګراني زیاته شوې ده چې دلته کې تاڼېدار تله ته ډیوټۍ ته موقع نه ورکې ایس ایچ او ایساریږي نه ډي اس پي ته وایي چې غوړې هلته لاړ مه شي یا فضل مولا رالیږه یا پیتیتې رالیږه او چې پیتیتي شانتې سړی ته په موږ باندې مشر کړي نه بغلاګانې نه کوي دا زموږ د 400 هلې د 21 سلام کوم دې سرکل د مشرانو ته شپ شپ هم به ډېر وکړل ډېرې پردې مې در باندې واچولې و دا پریدي شان سړی چې په پام کې راغی که نه واجي د پریدي چېرته داسې خبرې نه دي کړې دا غوره اخري د هغه د سوګ نه دا خبرې قسم په خدای د سوګ نه دا خبرې کوي دا اوس په موږ راله موږ د صحافت نه بالاترې ځای شهري خبره کوو خو نه وي نو ما بله ورځ ما هم پریس کانفرنس کړی دا دویم پریس کانفرنس شو او ما ورته دغه کرسۍ باندې بیا موږ کینو نو ډي آی جي او آی جي پي دې ووري چې په دغه د ډي اس پي په کرسۍ باندې بیا موږ کینو او د دې قومي وطن پارټۍ په مشرۍ او سرکردۍ او اسد خان پکې اوس دا کولو ورکړله موږ کیمرو والا به ورسره ټول یو بس چې نه کېږي نو څوکۍ خوځې موږ ټوله شپه د دې خلکو موږ کوو نو ډېر بد خال روان دی الله دې زموږ په خال رحم وکړي او بیا وایو چې پوري دی موږ له دلته کې عمرزو له تاڼېداران راکړي او موږ له ډي اس پي راکړي. مننه.